أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج جماعت احمدیہ جرمنی کا جلسہ دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایاد الله تعالی بنصر العزیز د کال 2015 د جون د میاشتې په 5مه نیټه د KMK سنټر کارلسروه جرمني نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احبابو په خدمت کې وړاندې کوو. خدای پاک په فضل نن د جماعت احمدیه جرمني جلسه سالانه شروع کیږي. لګیا ده د دنیا اکثرو ملکونو کې چرته چې جماعت احمدیه قائم دی د دغو جلسو انعقاد د جماعت احمدیه د اهمو پروګرامونو یوه اهمه برخه وي. یوه زمانه وه چې جلسه سالانه کې شرکت لپاره د هندوستان اوسېدونکو احمدیانو لپاره هم جلسې لپاره قادیان ته راتلل. د کرایو وغیره اخراجاتو په وجه به ډېر ګران وو، بلکې د ځینو لپاره خو به ممکنه نه وه. ځکه حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات ته تحریک فرمایلی و چې د ټول کال دوران څه نه څه دې مقصد لپاره ځان سره پاتې کوئ چې د جلسه سالانه لپاره د لارې خرچ درته میسر شي. خو نن سبا موږ ګورو چې د خدای پاک په فضل په ترقي یافته ملکونو کې، بلکې ځینې داسې ملکونو کې هم چېرته چې جوماتونه زیات شوي دي، نو هلته چې کومه جلسې کېږي نو هغوی کې د شاملېدونکو خپل ګاډي دومره وي چې انتظامیه چې ورلپاره د پارکینګ انتظام کوي نو دا یو ډېر زیار غوښتونکی کار وي چې په خاص ډول بیا کول پکار وي. تاسو کې به ډېر خلک داسې وي چې پلار نیکه به چې جلسو ته راتلل نو ډېره سخته به یې په ځان تېرولې او ډېر تکلیفونه به یې زغملو راتلل و. د ځینو به دا خواهش او دا ارمان به و چې هر کال په جلسه کې شامل شي، خو دې نه باوجود به ورلپاره کېدای شي چې ممکنه نه وه. خو چېرې تاسو کې چا دا سوچ هم کړی دی
چې دومره اسانه او دومره کشایش پیدا کېدو نه پس د سفر چې کوم سہولتونه تاسو ته ترلاسه دي او توفیق هم چې کوم تاسو ته ترلاسه کیږي، نو آیا په دغه وجه تاسو د خدای پاک شکرګزار شوئ او آیا دا ستاسو د ایمانونو د زیاتېدو سبب جوړ شوی دی؟ کم ایمان چې زموږ د مشرانو وو او کم تعلق چې د هغوی خدای پاک سره وو، نو په هغه معیار موږ هم رسېدلی یو. د هغې زمانې ځینې سپرګان مشران داسې وو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام زمانه بیا مونته وه، هغوی منلی وو او خواهش هم لرلو، خو له دې هر څه نه باوجود هم لکه څنګه چې ما وویل چې هغوی د مالي خنډونو د لاسه د حضرت مسیح موعود علیه السلام پورې رسېدو لپاره سفرونه کړی شو. خو نن چې د کمو مرګونو په جلسو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو غلام د هغوی یو خلیفه شاملیږي، نو هغې کې شمولیت لپاره خلک د نورو ملکونو نه خرچې وکړي او راورسي. زما مخې ته هم ډېر داسې خلک ناست دي، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت نه ځان خبرولو لپاره داسې خلک هم د نورو ملکونو نه جلسو کې شاملېدو لپاره راشي چا چې لا په هغوی باندې ایمان نه وي راوړی. نو دا خبره که په دې لحاظ خوشحالونکې ده چې خدای پاک حالات بدل کړي دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام پیغام په دنیا کې ډېرې په تیزۍ خورېږي لګیا دی، نو ورسره د دغو مشرانو چې کوم اولاد دی هغوی ته هم پکار ده چې خپل جاج اخیستو طرف ته د پام وکړي چې موږ خدای پاک سره تعلق کې په خپل ایمان کې او د خدای پاک په احکاماتو باندې د روانېدو چې کومه پابندي ده د هغې په لحاظ موږ کم مقام ته رسېدلی یو. که زموږ خاندانونو کې زموږ د مشرانو د نیکو په مقابله کې په تیزۍ تنزل را روان دی، نو بیا زموږ حالت د فکر وړ دی. زموږ کشایش او زموږ دا ګټه بې فایدې ده. دنیا خو موږ ګټو لګیا یو، خو زموږ د دین خانه خالی ده، خالی کېږي لګیا ده. او داسې حالاتو کې بیا یو وخت داسې راشي چې انسان د دنیا په کارونو کې دومره غرق شي چې خدای پاک سره تعلق بیخي ختم کړي او داسې د خدای پاک د نظرونو ښکته د شیطان غېږې ته ورپرېوځي. داسې خلکو لپاره جلسې ته راتلل به صرف بیا یو رسم جوړ شي. نو زموږ هر تن ته کوشش دا پکار دی چې په جلسې کې زموږ شمولیت دی زموږ د کمزورو په ګوته کولو سبب جوړ شي او زموږ دننه یو انقلاب پیدا کوونکی دی شي. موږ دې د خدای پاک شکرګزاره کړي، زموږ دا کشایش دی موږ د خدای پاک د فضلونو وارث کړي. موږ دې تل دا دعا او کوشش کوو چې موږ او زموږ نسلونه د هیڅ چرم د خدای پاک د غضب موردان نشي. موږ د خپلو مشرانو د خواهشاتو او د هغوی د دعاګانو وارثان شو. همدغه شان د خدای پاک په فضل چې جومات ته کم اوسط ترلاسه کېږي لګیا دی، جومات د دنیا ګوټ ګوټ کې خورېږي لګیا دی. خدای پاک چې د خلکو زړونه پرانیزي او د قطب نه هم او د سویل نه هم او د شرق نه هم او د غرب نه هم خلکو له
هغه دا توفیق ورکوي لګیا دی چې خپل ایمان روښانه کولو لپاره هغوی په جومات کې شاملېږي لګیا دی او خدای پاک سره خپل تعلق مضبوطول غواړي نو هغوی دی په دغه جلسې کې د شاملېدو مقصد پوره کوونکی دی هم شي او خدای دې دا وکړي چې د دغو خلکو زړونه دې نور هم وپرانستلی شي په هغه خبره نظر ساتئ چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې د انعقاد په مقصدونو کې تحریر فرمایلی و یعنی خدای پاک سره تعلق او خپل ژوند د هغه د حکم مطابق جوړول د خپلو وروڼو حقونه پوره کولو طرف ته پام او په ټوله دنیا کې د خدای پاک پیغام خپرولو لپاره کوشش دا ټولې خبرې خپل حالتونه د خدای پاک د احکاماتو مطابق د جوړولو او د یوې قربانۍ غوښتنه کوي نو دا جلسه نه خو دنیاوي میله ده او نه دا د دنیاوي مقصودونو د ترلاسه کولو ذریعه ده دلته چې کوم خلک راځي هغوی ته یو خو پکار ده چې د خدای پاک ذکر کې د مصروفه وي د خدای پاک سره تعلق زیاتولو او د هغه فضلونه ترلاسه کولو لپاره دا ضروري ده چې موږ د دغو نیکو د ترلاسه کولو او د دوی خپلوونکي شو او بله دا هم چې د کومو حکم چې خدای پاک ورکړی دی نو بیا دا د خپل ژوند یوه مستقله برخه هم کو د خدای پاک د ذکر په حواله دا هم زه ویل غواړم چې مجلسونو کې د ناستو خلکو ذکر که بیل هم وي یا که په انفرادي طور خپل رنګ کې روان وي خو دا یو جماعتي رنګ لري او یو طرف ته که د انسان ذات ته دې نه فایده رسي نو بل خوا د خدای پاک د فضلونو په جماعتي طور هم د خدای پاک د فضلونو د وارثان کېدو ذریعه هم دا وي نو د جلسې کاروایی چې تاسو اورئ یا ګرځئ راګرځئ نو دغه ورځې هم د خدای پاک په ذکر کې تېرې کوي او د دې فایده بیا دا هم ده چې انسان چې ذکر کوي داسې مجلس چې وي نو بیا د نورو پام هم دې طرف ته جوړ شي یو بل ته چې هغوی ګوري نو هغوی بیا خپلې دا ورځې با مقصده کولو لپاره کوشش کوي په ځای د دې چې بې مقصده مجلسونه دې جوړ کړی شي بې مقصده خبرې اترې دې وکړی شي په کار دا ده چې هر تندی کوشش دا وکړي چې دا ورځ دې با مقصده کړي د دغو ورځو د عدد اثر بیا د خدای پاک په فضل وروسته هم لږې مودې لپاره خو وي او که د انسان پام جوړ وي نو بیا یوې اوږدې مودې لپاره دا اثر قایم وي نو دا د جلسه سالانه برکتونو کې یو برکت دی چې د یو تن دعاګانې په خپل هغه ته هم فایده رسوي او د جومات د مجموعې ترقۍ سبب هم جوړیږي همدغه شان د نورو پام هم د خدای پاک طرف ته کولو او د جلسې د مقصدونو د ترلاسه کولو طرف ته ګرځئ نو هر شاملېدونکي له پکار ده چې خپلې دا ورځې دی په هغه طریقه تېرې کړي چې کومه موږ ته حضرت مسیح موعود علیه السلام ښودلې ده او د کومې موږ نه هغوی توقع لرلې ده خدای پاک سره خپل تعلق مضبوط کړئ او بله دا چې خپل زړونو کې د خدای پاک د مخلوق مینه ډکه کړئ د خپلو وروڼو د جذباتو او د احساساتو خیال ساتئ دلته جلسې له چې راغلي دي خلک او خفګانونه لري نو د دغو خفګانونو د لرې کولو کوشش وکړئ موږ چې خدای پاک سره تعلق جوړ کړو او د هغه مخلوق سره چې همدردي لرو نو عمله به موږ د خدای پاک پیغام په حقیقي طور دنیا کې د خپرولو حق پوره کوونکي شو
خو د دغو ټولو لارو نه تېرېدو لپاره محنت کول پکار وي. محنت شرط دی. دا جلسې ځکه منعقد کیږي چې د روحاني ماحول نه د نیکۍ خبرې چې مونږ اورو او ذکر الهي چې مونږ کوو نو د دې په وجه هغه عادتونه دې په مونږ کې مستقل پیدا شي یا هغه عادتونه دې په مونږ کې پاخه شي چې کوم مونږ د خدای پاک طرف ته بوځي. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي چې دا دنیا د یو څو ورځو ده او دا یو داسې مقام دی چې آخر به فنا کیږي. دننه په دې کې د فنا سامان لګېدلی دی. هغه خپل کار کوي خو موږ ترې نه خبرېږو. نو ځکه د خدای پیژندنې طرف ته قدم زر اوچتول پکار دی. د خدای پاک خوند هغه تن ترلاسه کوي چې چا هغه پیژندلی وي او څوک چې د هغه طرف ته په صدق او په وفا قدم نه پورته کوي د هغه دعا په واضح طور نه قبلېږي او د تاریکۍ یو نه یو برخه ورپورې لګېدلې وي. که د خدای پاک طرف ته لږ شان حرکت وکړو نو هغه به د هغې نه زیات ستاسو طرف ته حرکت وکړي. خو وړومبی حرکت ستاسو لخوا پکار دی. ضروري دی چې وړومبی حرکت د ستاسو لخوا وشي. بیا فرمایي چې ځینې خلک ګیله کوي چې مونږ ټولې نیکۍ مو کې روجې مو نه وي صدقه او خیراتونه مونږ وکړو. صدقه او خیراتونه هم مونږ ورکړه او مجاهدې هم مونږ وکړې خو وصول راته یې سم نه شو. داسې خلک د اصل راسه شکیان وي ځکه چې هغوی د خدای پاک په ربوبیت ایمان نه لري او نه هغوی دا ټول عمل د خدای پاک لپاره کړی وي. یو کار چې د خدای پاک لپاره وکړو شي نو دا ممکنه نه ده چې هغه به ضایع شي او د خدای پاک د هغې اجر هم په دغه ژوند کې ورله ورنکړي. نو خدای پاک سره تعلق پیدا کولو لپاره به مونږ په اخلاص د هغه عبادت به مو کوو او د هغه په احکاماتو باندې به مونږ عمل هم کوو. که زمونږ کار د خدای پاک د رضا له خاطره وي نو مونږ به د هغه د فضلونو ترلاسه کوونکي شو. پکار ده چې مونږ د دنیا د تاریکۍ نه ځان لرې کړو او صرف د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو کوشش وکړو. د خدای پاک د احسان د چې هغه زمونږ اصلاح لپاره خپل فرستاده خپل نبی خپل فرستاده خپل نبیان خپل نازولي مونږ لپاره رالیږي او دا زموږ خوشقسمتي ده چې د دغه زمانې چې کوم د خدای پاک فرستاده و هغه مونږ منلی دی. هغه مونږ ته د خدای پاک سره د مینې د هغه رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینې او د دین سره د مینې اسلوب ښودلی دی او په هغوی باندې روانېدو طرف ته یې زموږ پام ګرځولی دی. هغوی مونږ د فردي او اجتماعي زموږ پام یې دې طرف ته ګرځولی دی چې فردي او اجتماعي برایانو نه مونږ ځان بچ کړو. د عملي او اعتقادي غلطو نه ځان بچ کړو. نو که د هغوی بیعت کولو نه پس هم مونږ د دغو خبرو طرف ته پام ونه کړو نو بیا مونږ خپلې ذمهوارۍ نه پوره کولی یو. نبیان دې لپاره راځي چې خپلو منونکو کې یو انقلاب پیدا کړي. د هغوی حالتونه بیخي بدلولو لپاره هغوی راځي. حضرت مسیح موعود علیه السلام ته هم خدای پاک په کشف کې دا ښودلی و چې هغوی یو نوی اسمان او یوه نوې ځمکه جوړه کړې ده. بیا هغوی فرمایي چې او انسان کو پیدا کړي یعنی راځي چې انسان پیدا کړو. دا نوې ځمکه او نوې اسمان جوړول او انسان پیدا کول هغه انقلاب دی چې کوم به هغوی خپلو منونکو کې پیدا کولو. د نوې ځمکې او د نوې اسمان جوړولو د ټولو نه زیات کامل او مکمل اظهار خو موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې ښکاري چې هغوی څنګه نوې ځمکه او نوی اسمان جوړ کړی وو چې د توحید دشمنان په توحید قایم کړل. هماغه خلک چې د بوتانو عبادت به یې کولو
او د یو خدای منکران وو هغوی د احد احد نارې پورته کولې او هر قسمه ظلم زغملو له هغوی تیار شوي وو. د توحید قیام لپاره هغوی خپل ژوند هم بایلودو خو د توحید نه انکار هغوی ونه کړو. چا چې د خدای پاک وروسته تصور نه لرلو د هغوی زړونو ته خدای پاک داسې ورکوز شو چې د خدای پاک عبادت او ذکر الهي د مادي خوراک نه زیاته د هغوی غذا شوه. هغوی ورځې په روژو کې او شپې په نفلونو کې تېرول شروع کړې. د هغوی ښځو هم د عبادت په شوق کې او خدای پاک سره تعلق کې وړاندې کېدو لپاره په ځان د شپې خوبونه حرام کړل او خپل خوب ختمولو لپاره به هغوی او د عبادت له خاطر خپل خوب ختمولو لپاره به هغوی د مختلفو طریقو د خپلولو کوشش کولو. د یوې صحابیې باره کې راځي چې هغوی چت سره یو پړی تړلی و چې کله په هغوی د خوب چپه راغله نو هغه به یې راونیو او خبرداره به شوه او یو بل لپاره د قربانۍ معیار دا و چې خپل جایدادونه هغوی خپل ورونو له ورکولو لپاره تیار وو بلکې وړاندې کړي وو ورته. خو بل خوا چاته چې دا وړاندې کړي شوي وو هغوی کې یو انقلاب راغلی و. هغوی سره د مننې هغه جایدادونه واپس کړل او دا یې ورته وویل چې دا دې تاسو ته مبارکه شي، موږ ته د بازار لاره وښایي. د چا محتاجه کېدو نه ښه ده چې په خپله وګټو وخورو. د رښتینولۍ او د ایماندارۍ معیار دا قایم شو چې یو مسلمان چې د 100 دینارو یو اس د کلي نه په بیه واخیستو او راوړی خرڅ لپاره چې بازار ته راوستو نو بل مسلمان ورته وویل چې دا ډېر ښه اس دی او زما په خیال د دې قیمت 200 دیناره دی. مالک یې ویل چې د دې قیمت خو 100 دیناره دی، دې نه زیاتې پیسې زه څنګه واخلم. هغه خلک چې مال سره مینه لرله او زیاتې پیسې ګټلو لپاره به په دوکم مال وصول کړو نو د هغوی د رښتینولۍ بیا دا معیار و او د رښتینولۍ دغه معیار ته هغوی ورسېده چې هغوی بیا دا ویل چې دومره پیسې موږ څنګه واخلو، څنګه اخیستی شو دومره پیسې. نو دا دی هغه خلک چې داسې اعلی معیار یې وړاندې کړی دی. دا هغه تغیر او تبدیلي ده چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کړې وه. بیا ښځو له هغوی حقوق ورکړه، ازادۍ ورله ورکړې، د هغوی عزت یې قایم کړو، په معاشرې کې ورله یو مقام ورکړو، په داسې معاشرې کې چې چېرته د ښځې هېڅ عزت نه و. دا یوه ډېره لویه خبره وه بلکې تر اوسه ده. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه یو ځای کې دې باره کې د نننۍ معاشرې او د پخوانۍ معاشرې په مقابله کې یو حقیقت بیان فرمایلی دی. د نننۍ معاشره دا لاره پورته کوي چې سړي چې موږ ښځو له حقوق ورکړه او حقیقت د دې دا دی چې پخوانۍ معاشرې کې سړو به ښځې ازارولې، وهلې به او دا به یې ګڼل چې دا وهل ټکول جایز دي. او نن هم د پخوا په شان سړي ښځې ازاروي او وهي یې. په یورپ هم داسې کېږي او نور ملکونه هم چېرته چې د ښځو د ازادۍ ډېرې نارې پورته کېږي هلته هم داسې کېږي. ځینې وکیلان هم زما مخامخ ناست دي، به خبر وي داسې کیسونه به ورله راځي. خو فرق اوس دا دی چې نن د هر څه کولو نه باوجود سړی دا وایي چې ښځه ازارول او وهل جایز نه دي. مخکې به یې ازاروله هم او وهله هم او حقونه به هم د هغې غصب کول او دا هر څه به یې جایز ګڼل. نن هم دا هر څه کوي خو ورسره ناره دا پورته کوي چې دا جایز نه دی. عمل هماغه دی خو ظاهري اقرار بدل شوی دی. نو په هر میدان کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه یو انقلاب ښکاري چې
پیدا شوی دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام چې دا فرمایلی دی چې د ځناورو نه بدتره انسانان کړل، بیا هغوی تعلیم یافته کړل او بیا باخوده انسانان کړل، نو دا یوه ډېره لویه معجزه وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه په ظهور کې راغله وه. دغو باخوده انسانانو هر کار د خدای پاک د رضا مطابق کول شروع کو. نو همدا نوې ځمکې او نوې اسمانونه وو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په راتګ جوړ شوي وو، او په دغه زمانه کې د هغوی ریښتونی غلام ته خدای پاک دا ویلی دی، دا فرمایلی دی چې نوې ځمکه او نوې اسمان جوړ کړه. کم حالات چې د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې وو، یا کم روحاني او اخلاقی حالت چې د هغوی وو، نو آیا اوس هم هماغه شان دي؟ نه، بلکې کم جهالت چې د هغوی د راتګ نه مخکې وو، هغه جهالت اوس دلته د نوي سر نه پیدا شوی دی. ځکه خو خدای پاک د خپلو لوزونو مطابق مسیح موعود او مهدي موعود را لېږلي دي. هر قسمه قربانۍ یې ورکړې وې، اسلام یې خور کړی و او یو نمایانه تغیر پیدا شوی و. خو اوس مسلمانان توحید په ځای قبرونو ته سجدې کوي، د مړو نه سوال کوي، شرک مبتلا دی. لا اله الا الله خو اوس هم شته، خو اوس هغه څه بدلون نه راولي. د دې وجه دا ده چې د دې منونکي اوس د دې مطلب او مفهوم نه خبر نه دي. د هغوی مسلمانۍ تشه د نامې ده. داسې هم شته چې بېشکه 5 وخته د عبودیت ظاهري اقرار کوي، په مونځ او په بانګ کې د توحید شهادت ورکوي، خو حرکتونه مشرکانه دي. سم دم تعلیم یافته خلک وي، بلکې پاکستان کې خو ډېر تعلیم یافته وزیران او سفیران هم پیرانو لرځي او هغوی سره سلوک داسې وي لکه چې څنګه عبادت کېږي. اکثریت خوړو مونځ نه کوي او صرف دا ګڼي چې احمدیانو ته چې هغوی کافران وایي او مولا پسې چې روان وي، دوی نو د دوی د مسلمانۍ حق به پرې پوره شي. بیا د اسلام په نامه شریعت پسنده تنظیمونه دي چې صرف د یو لفظ یعنې د جهاد نه خبر دي او د هغې هم په غلط مطلب پوهې دي. نو داسې به هغوی په توحید خو به څوک څه قایم کړي، هغوی خو دنیا د مذهب او د اسلام نه متنفره کولو لپاره تیار ناست دي دا خلک. نو په داسې وخت کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام راتلل ضروري وو چې هغوی یوه نوې ځمکه او نوې اسمان جوړ کړي او هغوی یو انقلاب راموستو. یو مشهور ډاکو و او نور چې کوم واړه ډاکوانو غولونه به وو، هغوی به دله بته ورکوله. یو ځای کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې هغه نه به خلکو تپوس کولو چې تا د مرزا صاحب د صداقت څه نشان لیدلی دی، نو هغه به ویل چې تاسو نور کم نشان تپوس کوئ. زه خو پخپله د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت یو نشان یم. او ثبوت دی چې زه بیخي بدل شوی یم، غرونو سره مې تعلق ختم، نه ډاکې مې پرېښودی او په عباداتو کې مشغول شوم. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام په دغه زمانې کې نوې ځمکه
او نوې اسمانونه جوړ کړي دي په لکونو خلکو کې چې بدون راوستنه دای او خودل چې نوې ځمکه او نوې اسمان داسې جوړېږي نو هغوی خو نوې اسمان او نوې ځمکه جوړه کړه او ډېر نمونه او ډېر نشانونه موږ هم لیدلي دي او لیدلي هم دي او لولو هم او د خپلو مشرانو حالات چې موږ ګورو او اورو نو ایمانونو کې نوره تازګي پیدا کېږي خو په دغه کشف کې د هغوی د جماعت پام هم دې طرف ته ګرځول شوی دی چې نوې ځمکه او نوې اسمانونه به جوړوي نو اوس دا کتل پکار دی چې د هغوی د جماعت برخه چې موږ جوړ شوي یو نو د هغوی بیت کې د راتلو نه پس موږ د یو نوي اسمان او د یو نوې ځمکې د جوړولو څه کوشش کوو لګیا یو صحابه چې کوم د اسلام حقیقي تعلیم خپل کړی وو او د دې اظهار چې کولو او نوې ځمکه او نوې اسمان جوړ کړی وو نو آیا موږ د هغو معیارونو د ترلاسه کولو کوشش کوو لګیا یو آیا زموږ نفسونو کې دومره تغیر او دومره بدلون راغلی دی چې خلک په دې وینا مجبوره کړي چې دوی خو بیخي بدل شو او نوې ځمکه او نوې اسمان دوی جوړ کړ که موږ د دې خبرې دلیل ورکول غواړو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام څنګه نوې ځمکه او نوې اسمان جوړ کړی و نو د دې ټولو نه لوی ثبوت پکار ده چې زموږ خپل ذات وي پکار ده چې د توحید قیام دې زموږ اولینه ترجیح وي خدای پاک سره تعلق زیاتولو لپاره زموږ کوشش پکار ده چې وي د خدای پاک په حکمونو باندې د عمل موږ ته پوره کوشش کول پکار دی د حقوق العباد پوره کولو طرف ته زموږ پام پکار دی صرف په اعتقادي لحاظ د موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي نه یو بلکې عملی تبدیلی هم موږ کې ښکارېدل پکار دی او لکه څنګه چې ما وویل چې خلک پکار ده چې په دې وینا دې مجبور شي چې دا خو بیخي بدل انسان دی حضرت مسلم موعود یو ځای کې د دې یو ښایسته وضاحت فرمایلی دی چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دوه قسمه نشانونه دي یو خو هغه چې پوره کول د خدای پاک کار دی او دویم هغه چې په پوره کېدو کې موږ هم دخل لرو یعنی کوم چې زموږ په ذریعه یا زموږ په واسطه به پوره کېږي او دا پوره کولو لپاره پکار چې موږ پوره کوشش وکړو ډېر علوم داسې وي چې یو نبی به پوهېږي که داسې نه وی نو بیا د نبی ضرورت څه و حضرت مسیح موعود علیه السلام د 1400 کاله پس هغه خبرې وښودلې چې کومې موجودې خو وې خو مسلمانانو یا علم نه لرلو یا صحیح فهم ورته نه و مثلا د ټولو مذهبونو صداقت هغوی دا ویلي وو چې یو داسې مذهبي پیشوا چې په لکونو او په کرونو منونکي لري او بیا یوې اوږدې مودې پورې د هغه پیشوا نه هغه خلکو هدایت ترلاسه کړی وي نو هغه سره بیا صداقت خامخا وي بېشکه که بیا وروسته د هغوی په تعلیم کې تعریف شوی وي او هغه مذهب په خپل اصل شکل کې پاتې نه وي لکه چې بود او زرتشت یا کرشن دوی په خپل زمانه کې د خدای پاک له طرفه را لېږلي شوي خلکو او دوی صداقت لرلو د حضرت مسیح موعود علیه السلام نه مخکې لوی ازبرګانو که د نورو مذهبونو مشرانو ته که بد نم ویل نو اشتباه بهرحال لرله تسلي ورته نه وه چې خدای خبر اصلیت څه دی خو بهرحال کم خلک چې د خپلو نبیانو صحیح تعلیم مني د هغوی حالت د نورو په مقابله کې بهتره دی او که د هغوی په تعلیم باندې عمل وشي نو دنیا کې ډېر امن راتلی شي
او یوه نمایانه تبدیلي پیدا کېدی شي. خو د دې په مقابله کې د کم تعلیم چې بدې نتیجې راوځي نو هغه بیا بد وي. د ټولو تیر شویو نبیانو تعلیم د شیطان خلاف و. که دا د شیطان تعلیم وي نو چا به پې عمل نه وی کړی، څوک به ورباندې روان نه وي په هغه تعلیم. دا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دی. دا نقطه په قرآن کې هم موجوده ده، خو څوک ته خبر نشو یا داسې وضاحت یې ونه کړی چې لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دی. نن دې نه باوجود چې مسلمانان د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دعوې مخالفان دي، خو هم اوس دا وایي او دا مني چې د ټولو مذهبونو بنیاد په صداقت دی. د مسلمانانو یوه تعلیم یافته طبقه داسې ده چې د نورو مذهبونو منونکیو ته دا وایي چې ګورئ زموږ مذهب څومره ښه دی چې ستاسو مشران هم دا مني چې د خدای پاک له طرفه دي. بیا د حضرت عیسی علیه السلام په اسمان باندې ختو عقیده ده. هغه هم اوس اکثر هغه خلکو کې نه ده پاتې چې ځان ته مسلمانانو، بلکې اوس خو پاکستان کې عالمان هم دا وایي چې دا مسله اوس ختمه ده، وایي څوک هم اسمان ته نه دي ختلي او نه به څوک واپس راځي. نو د حضرت مسیح موعود علیه السلام په راتګ چې کوم د اغیارو نظریات بدل شوي دي، نو دا نوې ځمکه او نوی اسمان دی، د دوی د جوړېدو دلیل دی. دا خو هغه نشانونه دي چې کوم د خدای پاک له طرفه پوره شوي دي. خو چې کوم بل صورت د نوې اسمان او د نوې ځمکې د جوړولو چې عملاً به هم نوې ځمکه او نوې اسمان جوړو، دا به موږ پوره کوو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي به پوره کوي. یو نوی اسمان چې موږ جوړ کړو نو صرف دا نه چې خپل عقیده هم بدله کړه، بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیت ته راغلو. خو دا بل صورت چې کوم دی د نوې ځمکې د جوړولو، دې کې زموږ د کوششونو دخل دی. صرف د اسمان ښه کېدل هېڅ فایده نشي ورکولی تر څو چې ځمکه هم نوې او بهتره نه وي. د ځمکې ښه کېدل هم ضروري دی. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دی چې د مؤمن زړه لکه د ځمکې وي. نو خپل زړونه به صرف دا نه چې د عقیدې په لحاظ بلکې د عمل په لحاظ به هم فایدهمند جوړو. خدای پاک په موږ دا احسان کړی دی چې موږ حضرت مسیح موعود علیه السلام منلی دی. خدای پاک غواړي چې زموږ عمل دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه نیک کی او زموږ په لاسونو دی ځمکه سمه کی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه خدای پاک موږ ته طریقې وښودلې. یا حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ له یوه مساله راکړه، اوس هغه په کار راوستل زموږ کار دی. اوس به موږ دا ګورو چې آیا موږ دا کار واقعي لګیا یو او که نه. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي وو چې که موږ د خدای پاک حق پوره کوو او د هغه د بندګانو د حقونو د پوره کولو کارونه کوو، که زموږ معاملات خدای پاک سره او د هغه مخلوق سره صفا دي او په دې کې امتیازي شان لري، نو بیا یقیناً چې موږ نوې اسمان او نوې ځمکه پیدا کولو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مرسته کوو لګیا یو. نو خپلې جایزې اخیستل پکار دی. د ځینو خبرو طرف ته خو زه ستاسو پام هم ګرځوم چې کومې حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ښودلې دي. یوه خبره خو بنیادي ده چې د قرآن هر حکم پکار ده چې زموږ دننه یوه تبدیلي پیدا کړي، لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د دې وضاحت فرمایلی دي چې هغه یوه نوې ځمکه او نوی اسمان موږ کې جوړوي به، بیا چې موږ دا خپل کړو او په دې عمل وکړو نو زموږ هر تن یوه نوې ځمکه او نوی اسمان جوړولی شي، نورو ته هم فایده ورکولی شي.
حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ځای کې فرمایي زه دا ګورم چې د خلکو حال دا دی چې هغوی تدبیرونه خو کوي خو دعا نه غفلت کیږي بلکې اسباب پرستی دومره زیاته شوې ده چې د دنیا تدبیرونو نه خدای جوړ کړی شوی دی او دعا پورې ټوکې کیږي او دا یو فضول څیز ګڼل کیږي دا یو خطرناک زهر دی چې په دنیا کې خورېږي لګیا دی خو خدای پاک دا غواړي چې دا زهر د لرې کړي نو ځکه دا سلسله هغه ځکه قایمه کړې ده چې دنیا د خدای پاک وپېژني او د دعا په حقیقت او د دې په اثر ځان پوه کړي نو دا غرض هر احمدي ته وړاندې ساتل پکار دی او خدای پاک سره پکار دی چې تعلق دې زیات کړي چې دا دې ځان ته وړاندې کړي او خدای پاک سره د خپل تعلق زیات کړي بیا هغوی فرمایي چې دا زمانه د روحاني جګړې ده شیطان سره زموږ جنگ شروع دی هغه خپلې ټولې وسلې او مکرونو هغه خپلو ټولو وسلو او مکرونو سره د اسلام په قلعه حمله کوي لګیا دی غواړي دا چې اسلام له شکست ورکړي خو خدای پاک دا وخت شیطان سره آخري جنگ کې هغه له همیشه لپاره شکست ورکولو په غرض دا سلسله قایمه کړې ده نو دې روحاني جنگ لپاره هر احمدي ته کوشش کول پکار دی او وړاندې راتلل پکار دی او دا تر هغې نشي کېدی تر څو چې موږ خپل روحانیت لپاره نوې ځمکه او اسمان پیدا نه کړو هغوی چې دا فرمایلی دي چې شیطان له شکست ورکولو لپاره دغه سلسله قایمه شوې ده نو خپل هر منونکي ته هغوی دغه ذمهواري سپارلې ده چې روحانیت کې ترقۍ په ذریعه د شیطان مقابله وکړي او د حقوق العباد معیارونه ترلاسه کولو طرف ته پام ګرځولی دی او دا فرمایلی دي چې دا خبره ښه یاد ساتئ چې د خدای پاک 2 حکمونه دي یو دا چې هغه سره هیڅوک مه شریکوئ د خدای پاک په ذات کې نه د هغه په ذات کې نه په صفات کې نه په عباداتو کې او دویمه ده چې انسانانو سره همدردي کوئ او د احسان نه مطلب دا نه دی چې خپلو وروڼو او خپلوانو سره صرف کوئ بلکې که څوک هم وي آدمزاد وي یا د خدای پاک څوک بل مخلوق دا خیال مه کوئ چې هغوی هندوان دي یا عیسایان دي زه تاسو ته رښتیا دا وایم چې خدای پاک ستاسو انصاف په خپل لاس کې اخیستی دی هغه دا نه غواړي چې تاسو دا په خپله وکئ یعنې خپل بدل په خپله مه اخلئ څومره چې تاسو نرمي کوئ څومره فیروتني او تواضع چې کوئ هماغومره به درنه خدای پاک خوشحالوي خپل دشمنان تاسو خدای ته په حواله کړئ خدای دې وکړي چې موږ دې خپل ټول حقونه پوره کوونکي شو او په عملي او په اعتقادي لحاظ موږ هغه شو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ نه جوړول غوښتل زموږ اسمانونه دې هم نوي شي او زموږ ځمکه دې هم نوي شي او موږ د هغه انسانان شو چې نوې ځمکه او نوې اسمان جوړولو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام مرسته کوونکي دي معاونان دي او مددګاران دي خدای پاک دې دا جلسه په هر لحاظ بابرکته کړي او راغلي خلک دې بې شمېره فضلونه راغونډ کړي د جلسې پروګرامونه تاسو توجه سره واورئ او د خپل د ژوند برخه جوړولو کوشش وکړئ هر پروګرام ډېر ښه وي خدای پاک دې ټولو له دې توفیق ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. नमाज के लिए वहीं जाना है?